السلام علیکم د بازیره نیوز مینوالو دا وخت تاسو ګورئ په بازیره نیوز باندې برای راست کله چې تاسو ته موږ یو پوسټ درکړو په کې موږ ویلو چې نن به سورج ګرهني نو تاسو ګورئ دا ټایم باقاعده د ښکارېږي تاسو که فرض کړه دا لیدل غواړئ نو د دې طریقه دا چې تاسو یو ایکس رې راوالئ او هغه ایکس باقاعده دا ښکارېږي دا ټایم تاسو ګورئ د سوات نه په سوات کې نن انور دا ټایم خبره راست تاسو موږ ښیو که فرض کړه انور ته تاسو داسې ګورئ مخامخ دا تاسو ګورئ یو ایکس رې راوالئ په هغه ایکس رې کې به باقاعده تاسو ښکارېږي یقینا دا تاسو ګورئ 26 دسمبر باندې مکمل دا ښکارېږي تاسو ته نو په سکرین باندې تاسو وینئ بازیره نیوز په سکرین باندې دا وخت تاسو ګورئ انور په سوات کې په دې ایکس رې کې باقاعده د دې تاسو دا کتئ شئ که تاسو دې ته ایکس رې ونیسئ نو په ایکس رې کې دا باقاعده ښکارېږي کوم ایکس رې چې موږ وباسو په هسپتالونو کې هغه ایکس رې که تاسو راوالئ دا به تاسو باقاعده ښکارېږي دا ګورئ تاسو که دې ته موږ بغیر ایکس رې نه دا موږ ونیسو دا به بیا ګورئ دا سوات کې ښکارېږي چې دا وخت تاسو ګورئ مخامخ تاسو ګورئ صداق صاحب تاسو ګورئ چې لکه دا څنګه ښکارېږي نور تاسو ته موږ ویلو چې یاره په 26 دسمبر باندې به باقاعده سورج ګرهني تاسو به یې نه نو کم باندې باقاعده طریقه کار دا دی چې تاسو ایکس رې ونیسئ نو په ایکس رې کې به دا ښکارېږي او هسې به دا تاسو ته نه ښکارېږي هسې به دا باقاعده تاسو ته هسې عام نور ښکارېږي پته به یې نه لګي ولې دلته کې تقریبا څه د دغه طرفه چې یاره دا به تاسو نه ښکارېږي تاسو ګورئ زه واپس ایکس رې له راځم الله تعالی دې زموږ په ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او یقینا دا رحم وکړي خدای پاک دې موږ د هر عذاب نه وساتي تاسو ګورئ دا ټایم چې انور څنګه سپوږمۍ ته هغه سپوږمۍ څنګه انور ته مخامخ شوي تاسو ګورئ دا ټایم زه کوشش کوم چې تاسو ته فل نه دی 100% نه دی په ډېرو علاقو کې چې کوم دی 100% دی په ځینې کې تقریبا 50% دی او دلته په سوات کې دا وخت چې کوم دی تاسو ګورئ 45% ہے جو حضرات اردو بولنے والے ہیں اس کو میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آج سورج گرہن کا دن ہے تو یہ نظر نہیں آئے گا اور جیسے آپ ایک ایکس رے کو لے لو گے تو ایکس رے کی مدد سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آج چاند کیسا ہے 26 دسمبر کو آپ بازیرہ نیوز پر براہ راست دیکھ رہے ہو سوات میں ابھی ہم موجود ہے دا جی سوات تے یا سرخان صاحب میں سے جو کو دا کم سے دے دا سوات تے جی اللہ تعالیٰ دے زمون په ټولو مسلمانانو باندې دا څه ایډیټینګ نشته څه بل څه نشته تاسو ګورئ برای راست که تاسو غواړئ چې یاره موږ یې وینو نو تاسو یو ایکس رې راواخلئ تاسو نور ته وګورئ نو باقاعده تاسو به دا ښکاره شي دا تاسو ګورئ که تاسو برای راست دې ته ګورئ نو دا به تاسو نه ښکارېږي خو که ایکس رې تاسو راوالئ په هغه ایکس رې کې تاسو وګورئ
یقینا دا ډېره د افسوس خبره ده چې کوم نن دا تاسو ګورئ ډېر علماء کرامو په دې باندې ډېر زیات دغه کړی چې یاره باقاعده دې کې نفل ادا کېږي، باقاعده دې لمونځ کېږي. دا تاسو ګورئ دا ټایم سوات کې چې موږ موجود یو، سوات کې تاسو ګورئ دا ټایم او تاسو ته هر ځای نه دغه ښکاره شي زیات دي دلته کې، خو چونکې په سوات کې د دې 45% ویل او یقینا دا تقریبا 45% موږ ته ښکارېږي نور. که زه د نور تاسو برای راست ښیم داسې ډایرک نور په داسې پوزیشن کې دی، خو چې موږ دې ته ایکس رې مخامخ کړو نو په ایکس رې کې باقاعده د دې تاسو کتلی شئ چې ایکس رې نور په دې حالاتو کې دی. الله تعالی دې زموږ په ټولو مسلمانانو رحم وکړي او خدای پاک دې موږ د هر عذاب نه وساتي. ټولو ملګرو ته دا کوو چې دا د نورو ملګرو سره شیر کړئ، مخکې ته شیر کړئ چې نور ملګري مو ګوري. موږ کمنټس کې د دې بریکینګ نیوز تاسو ته درکړو. کم ملګري لیدل غواړي نو تاسو دا په ایکس رې په مدد سره تاسو باقاعده کتلی شئ. امین خان صاحب چې دا کوم ځای دی دا چې د سوات نه تاسو موږ برای راست تاسو لګیا یو، تاسو ګورئ په مختلفو ځایونو کې تاسو باقاعده په خپل هم کتی شئ. خو دې کې چې کوم زمونږ دې ته راښکاره کېدل نه دي پکار نو هغه تاسو هم کتی شئ او څونه په کوم ځای کې به څونه پرسنټیج ښکارېږي په پاکستان کې په مختلف ځایونو کې د هغې ډیټیل موږ ټول ورکړي دي په هغې کې. خو چونکې موږ دا تاسو ته ښوول چې یاره تاسو دا زموږ په سکرین باندې برای راست وګورئ نو دې وجې نه موږ تاسو زموږ چې کوم بهر ملګري زموږ ورونه دي هغوی ته هغوی میسج کړی چې یاره که دا کیدی شي ممکن چې موږ وینو نو موږ ویلو چې انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو ته موږ دا برای راست وښیو. نن تاسو ته موږ په خپل سکرین باندې ښیو په کوم شي. تاسو به اوس موږ اجازه غواړو انشاءالله مخکې ته دا شیر کړئ نو موږ ملګرو ته چې هغه هم دا وګوري چې آیا دا په کوم دغه کېږي. نو زموږ تقریبا ملګري سیف الله نور د سوات نه انګونه او کوواټ نه ملګرو میسجونه وکړل. نو طریقه دا ده چې تاسو ایکس رې راوالئ، کوم ایکس رې چې کومي پکار ده چې دې ته هسې هم نه کتلی شي، ولې چې نظر کې فرق راولي. بس الله دې خیر کړي. مخکې ته دا شیر کړئ او نور ملګرو سره او بازیره پیج لایک کړئ. انشاءالله مزید نور چې داسې څه معلوماتي وساتي. یقینا دا یو کولاو یو نښه ده تاسو ګورئ دې کې څه ایډیټینګ نشته، برای راست تاسو ته موږ ښیو د سوات نه تاسو ګورئ دا ټایم نور په کوم دغه کې دی تاسو کتلی شئ.